دا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته درتلو مقصد هم داو چې خلق په دې خبره باندې پوه شي دا الله توحید به بیانو دا الله ربوبیت به بیانو دا الله محبوبیت به بیانو دا الله قدر و منزلت به بیانو او انسانان به چې کوم دي د ګندګۍ د زندګۍ نه وباسل دا د اوی زندگی مقصد و او بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سبقا عملا چې کوم دي خلق له دې خبره تعلیم ورکړې دي چې سیوا د الله نه ورته بل چا عبادت نه کوي قرآن حکیم فرقان حمید کے اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اے دا تمام جہان انسانانو اعبدو ربکم تاسو دا غفر رب عبادت کوئی چه تاسو پیدا کری او ستاسو نوڑان دی چه ستاسو اقربا عزیزان مشتداران او ستاسو نکلونا او ستاسو پلاران وغٹوری پیدا کریو یعنی تاسو دا غیر اللہ عبادت کوئی هغه الله چې زمکه دې له وړولې ده